أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا آباءهم عشاء يبكون. سورة يوسف 16 نمبر آیت. وجاءوا اورال دوی یوسف علیہ السلام رونه رالو آباهم خپل پلار ته عشاء په وخت بیګا کې. عشاء بیګا ته ویل کېږي ماسخوتن ته، او د شپې اولنۍ تیاره چې کوم شروع شي هغه ټیم ته ویل کېږي. نو په وخت تیاره کې یا په وخت بیګا کې یا په وخت ماسخوتن کې چې کوم تاسو مناسب ګڼئ، په دغه ټیم کې دوی خپل پلار ته راغلل. یبکون جړلې، او دا جړه د مکر و. امام قرطبي رحمه الله وایي چې کله ماسخوتن نه دوی رااله د کور نه لرې را روانو دوی 10 کسان چې په یو اواز باندې په تیز باندې جړه کوله، په غبرګو اواز باندې اواز راته جړه خطه. یعقوب علیه السلام په کور کې و چې جړه یې واورېدل، نو پوه شو چې دا خو زما زامنو غوندې کې اوازونه دي. نو سملاسي د کور نه ووت او مخې له ورغی او دې نه تپوس وکړه چې څه چل وشو، ایا ستاسو په ګډو بېزو باندې څه شي حمله وکړله، هغې درنه خراب کړو، که تاسو باندې چا ظلم وکړو، څه چل وشو؟ نو دوی ورته راوستانې قصه شروع کړه. نو دا ډېره غټه منصوبه کړې وه. امام قرطبي رحمه الله وایي چې 10 کسانو په غبرګو اوازو باندې جړله، د مخکې نه لرې د روان دي جړا کوي. خیال یې دا ده چې پلار لکه دوکه ورکړي. زه کور ته که ورنږدې شو جړا شو، بیا رامنې شکي کېږي چې دا مخکې نه جړل، اوس جړا شروع شوه، بیا رامنې شکي کېږي. نو مخکې نه لرې را روان دي، دته اندازه ولګېده، زامنو ته دا پته ولګېدله چې تقریبا د دې ځګي نه آواز کور ته رسي، بس دغه ځګي نه په جړا شروع وکړل. قالو او وی ویلې دغه وخت چې کله پلار ته تپوس وکړي چې څه چل شوی، دی خو عام طور د عربو پیداوار د هغې زمانې مطابق ګډې بیزي ساتنه وه. د دې خیال دا و، د یعقوب علیه السلام خیال دا و چې په ګډو بیزو به چاته کې شرمخ یا غلو حمله کړي. نو هغوی ته تپوس وکړه چې آیا په څاروو باندې څه شي حمله کړې ده؟ نو دوی ورته ویل نه، داسې خو نه ده. قالو ورته وویل، دې رونو یې وویل، یوسف علیه السلام رونو، یا ابانا ای زمونږ پلاره، انا ذهبنا یقینا موږ تللي وو، نستبقو چې منډې مو وهلې. استباق د منډې مقابلې ته ویل کېږي چې یو بل نه په منډه کې وړاندې کېدلو، د منډې مقابلې هم کولې. وترکنا موږ پرېښودلی و یوسف علیه السلام عند متاعنا په خواره سامان خپل کې. کوم زدګنو کې زمون د خوراک او نور سامان پروت و، هغه سامان په خوا کې یوسف علیه السلام کېنولی و چې ته منډې نشې والی، ماشوم یې ته کېنه، او موږ د منډې مقابله کوله. نو موږ لاړو، فاکله الذئب، نو وخوړ د لاره شرمخ ویل دی وخوړ. وما انت بمؤمن لنا، او ته نه په موږ باندې یقین کوونکې، ولو کنا صادقین، اگر چې موږ ډېر رښتونی یو. بل تره باندې بوس یقین نه کوي چې نه دروغ وي، خو ګوره موږ ډېر رښتونی خلک یو، دې کې دروغ نشته دی. همدغه شانته کې وشوله، یوسف علیه السلام شرمخ ویل خوړلی دی. د دوی دویمه منصوبه دا وه د دې رونو یې، چونکې حدیث مبارک کې هم داسې ده چې الفاجر خب لئیم، بدعمله سړی ډېر سخت چالاک هم یو دوکهباز هم وي. یو خو د جړا منصوبه وه. دویمه منصوبه یې دا کړې وه د خپلې خبرې د په خولو دپاره، د یقیني کولو دپاره، چې د یوسف علیه السلام چې کوم کمیس و، مشهور کمیس یو چې هغه ډېر زیات د معجزو او د کراماتو نه ډک، هغې باره کې امام ماوردي رحمه الله ذکر کړي دی چې دې کمیس کې 3 کمالات ډېر مشهور دي، 3 واقعي تاریخي دي. یو واقعه دا ده چې کله دوی د یوسف علیه السلام نه ویسته، او د یوسف علیه السلام یې داسې دی کوی ته ورګزارو، کمیس یې ته پاتې کړي، او د هغې نه بعد په ځینو روایاتو کې دي چې د بزي بچی یې حلال کړو، ځینو روایاتو کې دي چې اوسه یې ویشتله، او په هغې په وینو باندې د کمیس یې رنګ چې پلار له دوکه ورکړي چې دا شرمخ وخوړ، د کمیس دې پاتې شوی. نو چې کله کمیس پلار ته وښوده، نو پلار یې راواخېسته، ویې کوتو، او خو پېژانده د کمیس د یوسف علیه السلام کمیس دی. نو د زامنو ته یې ویل ډېر عجیبه هوښیار شرمخ دی، د یوسف علیه السلام نه کمیس روغ رمټ ایستلی دی، هغه ته تیښلی دی، او پوټۍ ولې هم سري کړی نه دی، او یوسف علیه السلام یې خوړلی دی. ته خو ډېر هوښیار شرمخ دی. د یعقوب علیه السلام په دې راز باندې پوه شو چې دا خو منصوبه ده. دوی په کمیس یې په وینو باندې رنګ کړی دی، او که دا شرمخ خوړلی، نو شرمخ خو کمیس ایستی د چا نه نشي، او دغه شان پې حمله کولی، په کمیس باندې به حمله کولی، او کمیس به لازم سریدلی. دا ور دې خبرې ثبوت وی چې شرمخ خوړلی دی. لیکن په دې ځګینو کې دارونه خطا شو، د کمیس سری کړی وی، په دې کې هغوی دومره هوښیارتیا الله تعالی ورنه کړله، په دې ځګین کې خطا شو. نو یعقوب علیه السلام یې په وري په دې چل باندې پوه شو. وجاءوا دوی راوړو علی قمیصه، قمیص د یوسف علیه السلام بدم کذب، په ینه دروغجنه باندې. دروغجنه ینه داسې وه چې د یوسف علیه السلام ینه نه وه، دوی ویل د یوسف علیه السلام ینه ده.
نو یعقوب علیه السلام کله کمیس وکړو نو کمیس یو پیژاند چې دا خو شرمخ چې کڅوګ مات کې دغه کمیس دومره روغ نه. امام قرطبي رحمه الله وی او د دې ځکه یعقوب علیه السلام د تحقیق نه د کمال نه وی معلومیږي چې د هر زمانه قاضي له پکار ده چې کله د جانبینو دلایل واوري نو هغه کم از کم اندازې ته هم ګوري، قرائن ته هم ګوري چې بده کې کوم یو رښتونه د کم دروغجن دي دا اندازه هم ولګي. لکه یعقوب علیه السلام د لسو کسانو خبره واوریدله ټول جړل او اوخه رابېدل سترګې سره کړې وي. یعقوب علیه السلام کمیس ته وکتل چې کمیس شرمخ سره کړی دی که سره کړی نه دی، هغه نه بعد ویل د سینه دا خو شرمخ نه دی خوړل. قال یعقوب علیه السلام ویل بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکې جوړ کړی رساتو د پاره نفسونو تاسو امرن یو خبره، ساس نفسونو یو خبره جوړ کړی د دې کار کوو چې دا شان بلاړ شو جاړو با او کمیس په بینو رنگ کړی وته وخایو چې یوسف علیه السلام شرمخ وړلې دی خو خبره د سینه ده. دا خبره تاسو نفسونو دغه شان جوړ کړی د خسته کړی ده، حقیقت بل شان کې دی. پس صبر جمیل، نو زما د پاره صبر دی، صبر کول دی خسته. یعنی اوس دې حالت کې وسکو ما تاسو سره کوم رویه وکم. نو یعقوب علیه السلام وی اوس په صبر کوم، زما د پاره بس صبر حل دی. اخر به یو ورځ د الله را ور یوسف علیه السلام مت الله تعالی را ورسي. ځکه یعقوب علیه السلام ته دا پته و چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدل دغه خوب د پیغمبرای دی او یوسف علیه السلام خو پیغمبر نشو، نو شرمخ د کم زګین نو خوړو کم زګین ته باور کیږي دا به لازم پیغمبر کیږي خوب برشتیا کیږي. نو یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ول چې بس هغه ټیمه پورې بس او صبر کوم او د یوسف علیه السلام جدایی زما د لپاره مشکل ده خو صبر وکوم. والله المستعان، او د الله نه به امداد غواړو. علامات تصيبون به خبرو کې تاسو بیانوي، تاسو چې کومې خبرې کوي دا خبرې رښتیا نه دي، دا چلې په دې خبرو کې د الله تعالی نه بس امداد غواړو چې الله تعالی زموږ مرسته وکړي. نو دغه نورسته یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی، درې ورځې په کوی کې وشول او د دې مشهور چې کوم دی يهودا هغه روزانه سحر زی आवाज ورته وکړي چې ژوندې کې ژوندې نه، هغه ورته لقین आवाज وکړي چې ژوندې بس دی د خوراک مرګ پرسې باندې ورخکته چې دا وخه خوراک جوړم دینا کې نه پکې کوس بلې طریقه باندې درې ورځې تیرې شولې. او زینو روایتو کې دي چې دا کار يهودا په غلا باندې کوي، رونو په غلا باندې کوي چې رونو می خبر نه چې رونو د قایل نه چې د روټي میلاو چې ژوندې دي پاتې. لیکن د يهودا په اړه کې همدردي موجود واغره د قتل من راضي نه چې د قتل شي، لیکن درونو نه یریدو او درونو مقابله ته ودرې دي نش نو بده وجه باندې کاری همدغه شانتي کاوه چې روټي ولا وړا لیکن په قتل راضي نه. او زینو روایتونه داسې معلومیږي چې په اخره کې د يهودا هم د رونو د قصه کړي و چې یوسف علیه السلام په کوی کې ژوندې پروت دی زول روټي وړم او داغې نه روس یو ځل به خدای پاک دې وخت به سره ورې چې قافله براشي بری زګین باندې او بیرونی قافلې په دلار باندې تیریږي، قافله به اوچت کې ځان سره به وي موږ به خلاص نورونه په انتظار باندې چې کله به قافله راځي کله به وړي. په درې مورز باندې قافله رااله او دا قافله د شام نه روانه د مصر ته ځي، لیکن ظاهري لحاظ باندې د قافلې لار خطا کړل به شړ بیابان باندې راخوشي شوی. نو جو دلار باندې را د شړ علاقه وا هغه زمانہ کې د قافلې اصول دا او د نومه مخکې ځنی کسان روانو د قافلې نه وړاندې تل په تکړه ځوانان خلکو اسونه به ورسره نيزي غشي به ورسره دی بر د قافلې د پاره لار برابر ولا چې لار خطا نشي صحیح لار به برابر ولا ځکه شاته قافله بغټ را روانه و نو په خطا لار چې کله ورشي نو غټ مشکلات جوړيږي. او ردی سره سره چې قافلې ته کم مشکلات او بو کمې براغې نو مخکینی کسان ته به اطلاع ورکړه چې کم ځکه کې بو پیدا شوی نو هغه ځکه کې په قافله ودرې او د بو غم منګل وک نو دې مخکینی کسان په قافلې د بار د بو ځکه پیدا کاو چې کم ځکه به وبوي اوس به معلوم کړلې قافله به ودرول دې ځکه کې وبدي ټول کسان خپل مشکور د بو نه ډکې او ځان سره وبر واخلې کېدې شي یو زمانہ بیا موږ ته بلار کې بو میلاو نشي. په دې طریقه باندې مخکې کسان روانو د کسان ته به واردین ویل کېده وارد. نو د قافله د شام روانه د مصر ته سفر دی چې لارې خطا کړل په دې شړ بیابان باندې را خوشي شوی ده. نو کم د دې واردین مخکینی خلک چې کومونه غرالو او وسوبک معلومه خلکو نه تاسو نه کول چې کوی خو ته نه معلوم خلکو ته کوی لار ورخو د دې ځګر کې کوی شته. نو دا خلک دا کسان چې کوم نه کوی لورلو نو الله تعالی وجاءت سياره او را قافله چې دا قافله د شام نه مصر ته روانه و فارسلوا د قافله والا ولېګو واردهم یوبور اولون کې کس وارد هغه مخکینی کس ته ویل کی نو بس دا کوی ته ورسې رضان ورساو فادلان وزران دکړه دل وهو بوکا خبره کوی ته بوکا ور واچوله. نو بس کله چې بوکا ور واچوله یوسف علی السلام چې ولیدل چې بوکا راکته شو خو مضبوط پړای پکې دی سمدستي بوکې ته ور ودانګله بوکا کې ودرېد پړای کله کوونی بس دې کس خیال دا و چې نه جوور کوی او تور تیار او یوسف کې ښکارېده نه
د دې کس خیال دا چې غني بوکه د وبونه ډکه شوه بس دې کس زور کړو بوکه راخېجوله چې کله بوکه راوخېجوله چې باقي یوسف علیه السلام د 2 کالو ماشوم پکې نه ولاړ له پړای نیولې دی قال نو دې کس ویل یا بشرا ای دا خبر د خوشخبری دی د دې دوه معنی دی یا بشرا ای زیریا خپل لفظي معنی د سیده په عربو کې چې کوم ځای کې سړی خوشاله نو دا आवाज کوي دا د عربی اصطلاح ده یعنی یا بشرا دا خبر د خوشحالی دی یا بشرا ای زیریا دا د خوشحالی اظهار دی بس دا आवाज شو نو د دې کس نه بی اختیار دخلینه ووت تاریخونو د دې کس نوم چې کم دنه مالک بن دغبر د نوم ذکر کړی دی چې د کم کس په دی وبو بس تلو او دا بوکي ورزورند کړل نو د دې کس نوم مالک بن دغبر نوم یو نو بس کله د ماشوم مرید نو بس چې کړه یا بشرا ای زیریا هاذا غلام ده هلک دی د دې هلک باره کې د یوسف علی السلام باره کې امام مسلم رحمه الله په مسلم شریف یو روایت نقل کړی دی د معراج د واقعې متعلق هغه واقعیا چې کوم کې نبی علی السلام بر اسمانون ته تللی او د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي نو بده کې دی وایي چې کله زه د یوسف علی السلام سره په اسمانونو کې ملاو شو او یوسف علی السلام ما په اصلي شکل کې ولیدل عام طور د یوسف علی السلام ژوندۍ په دنیا کې داسې و چې د نقاب لګول مخ په پټ ساته ټول عمر صرف سترګې به ښکارېدلې سترګو کې به سورې دغه پرده کې به سورې کړو چې سترګې به ښکارېدلې مخ به ټول عمر لپټ نقاب کې به ژوند تېراوه لیکن په اسمانونو کې نبی علیه السلام وایي چې ما په اصلي شکل کې ولیدل او چې کله ما ولیدل داسې ما خبرې اترې وشولې نو وایي د هغې نه بعد ما ته اندازه وشوله یوسف علیه السلام ما ته وویله چې دنیا ته څومره حسن راغلی د کوم ښایست راغلی و دا ښایست الله تعالی 2 حصې کو یوه حصې صرف ما ته حواله کړه چې ستا شو او دا بله حصې به ټولو انسانانو باندې تقسیم کړه نو په باقي انسانانو کې چې کوم حسن دی نو دا هغه تقسیم شوی حسن دی او دې حسن نیمه حصه چې د یوسف علیه السلام ته الله تعالی ورکړی و نو دې کس چې کله مالک بن دغبر د ماشوم ولید په دې حال کې ولیدو چې کمیس یې نشته او نقاب خو هغه ټیم کې د سره سریبو ته ونه ځکه چې درونو سره دښمنۍ کې کوی ته گزارشي او نه کمیس لارو نه نقاب لارو نو بس دی ول چې یا بشرا ازریا هذا غلام ده هلک واسروه او دای پټ کو بضاعه ادای وګرځاو سامان د تجارت دی الفاظو کې مفسرین دوه احتمال ذکر کړی دي یو احتمال دا چې دا کله د आवाज وکړي چې هاذا غلام ده هلک نو قافلې والا خبر شو او هغه رالو شکل رالو نو بس ته ویل چې دالک خو شریک ته موږ قافلې شریک قافلې یو غټه قافله د الک تاموندو دا شریک دی لہذا دا چې موږ خرڅ کړ پیسې به تقسیمي او بیا دا غینه ورسته چې کم دی نو بده حال کې چې دی الک دا ورسره د حساب کتاب فلانه دی کړي چې يهودا راغه سحر وخت راغه کوی د سر وخت الک आवाज یې وکړو چې یوسف علی السلام غږ ورنک جواب یې ورنک يهودا پوه شو جالک نشته چا وړي بس دی راغه خپل رونه ته قصه وکړه جالک ورې په کوی کې نشته چا وړي رونه یا سونه ته وخت له منډي کړ چې بس قافله صحیح کوي چې کمی قافله وړي دوی چوڑان دلاړو قافله کې ورکړه قافله سره ماشوم بیا مونږ نو چې کله ماشوم بیا مونږ نو په دغه ټیم کې د خلکو د واسر روح او پټ کو د واقع لره د رونو د یوسف علی السلام یعنی رونو صحیح قصه ونه کړه چې موږ د پیغمبر اولاد یو او دا زمونږ رور دی د پیغمبر جوړیږي په آینده وختونو کې او زمونږ سره دښمنی دا د کوی ته ماچول سپینه قصه ونه کړله بلکې د نور روایتو کې دي چې د قافلې والا ته بل قصه وکړه قافلې والا ته ویل دا لږ زمونږ غلام دی موږ پیسو باندې اخیسته دي لیکن دا ډېر سخت شرپستر انسان دی هیڅ ګزاره ورسره نه کېږي په کورونو کې ورسره ژوند نه تېرېږي دا زمونږ نه تښتېدلی او ځان یې کوی ته دنګوي کوی کې پټ شوی او زمونږ له هېڅ خدمت هم نه کوي لہذا دا ماشوم د چا په کار نه راځي دا یو زبردست مصیبت دی نو چې کله د غلام دعویه وکړه چې زمونږ غلام دی نو دغه مالک بن دغبر او نورې قافلې والا چې کوم دی نو هغې سره تشویش پیدا شو چې دا د یعقوب علیه السلام علاقه ده او د ملت ابراهیمي کې دا مسله وه چې چا سره چا به غلا وکړه غلا پې ثبوت شوه نو دغه غل به ونیولی شو دغه د مال مالک ته به حواله شو چې دا ستاسو شو او بس بیا مالک سره بیا ټول عمر له ژوند تېراوه خدمت پې ورلکاو دا به سزا وه نو دوی خیال دا و چې د غونډ نه قافله چې د ماشوم په غلا کې ګیر شي چې ماشوم یې پټ کړی دی او د غونډ نه قافله موږ ګیر کړي یعقوب علیه السلام علاقه ده او بو مزیر دی غونډ کور خدمت بیا موږ کوو ټول عمر له او موږ سره څومره مالونه دولتونه را سره دي څومره نارینه ځوانان را سره دي دا به موږ ټول ایسته غلامان شو نو غټ غم دی مصیبت دی نو په دې ټایم کې د دې مالک بن دغبر قافلې والا سره خبره وکړله چې دا کسان راله راضي کوي دا ماشوم ته بیه باندې اخلو چې د غلا را باندې ثبوت نشي او که ثبوت شو نو غونډه قافله خرابېږي نو قافلې والا چې کوم دی نو دوی رالو اول سر کې واثر روح د الک پټ خو چې کله ثبوت شو نو بیا د هغې نه بعد یې د دوی نه پیسو باندې واغست نو واثر روح کې دوه احتمال دي یا دا چې دا د رونو د واقعه پټه کړله صحیح قصه یې ونه کړه او دویم احتمال دا دی چې د قافلې والا د الک پټ کو اول سر کې پټ کو لیکن بیا تلاشي وشو تلاشي کې برآمد شو
بزواعه او د قافلې والا دا سامان وګرځاوي نو سامان کې دنه کې خو والله علیم الله په یو بما په هغه زمانه يعملون چې د خلکو کول دی قافلې والا چې کوم څه کول او دی صلی الله علیه وسلم رونه چې څه کول دي نه الله تعالی خبر امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې د آیات کې نبی علیه السلام د لپاره زبردست تسلی ده تسلی په طریقه باندې د جګورا یوسف علیه السلام سره دومره ظلمونه کېدو نو د سینه و چې الله دې خبر نه او د سینه و چې الله په لاس نه رسیدو لیکن دا هر څو خود یو حکمت لاندې الله تعالی دې رونه له اختیار ورکړو چې تاسو سره اختیار د یوسف علیه السلام سره څه کوي نه وي او یوسف علیه السلام باندې امتحان ازمایښو او اخیرنه انجام د چاو اخیرنه انجام د نیکانو خلقي نو اخیره کې یوسف علیه السلام د الله تعالی حکومت ورکا په دغه طریقه باندې حکومت ته ورسو د مصر حکومت ته ورسو نو امام ابن کثیر وایي چې د دې کې تسریح و نبی علیه السلام لپاره چې ګستا قوم ستاسو دشمنان دي او ته د مکه معظمه نه وستلی او ستاسو قتل منسوي دوی کوي د ټولو حالاتونو الله خبر دی الله فوري رانی ولش لیکن فوري نه رانی سي دوی لټه مر کوي اخر کې بیرانی سي او طالب پته حاضر کوي لہذا په دسته حالات باندې مشکلات باندې خفقېږم د تسلی یو مضمون شو دا مضمون امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې نقل کړی